أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 34 آیت په سورۃ النور کې ولقد انزلنا یقینا من نازل کړی دی تاسو ته ولقد انزلنا الیکم یقینا من نازل کړی دی تاسو ته آیات مبینات احکام وضاحت کوونکی ومثلا نو حالات من نازل کړی دی من الذین ذا کسانو خلو من قبلکم چې تیر شوی دي تاسو نه مخکې وموعظة للمتقين او نصیحت متقیان لپاره امام رازی رحمه الله لیکي چې الله مخکې دې صورت کې کله احکام ذکر کړو دلته درې اوصاف د قران ذکر کړي یو دا چې ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات دویم ومثلا من الذین خلوا من قبلکم درم وموعظة للمتقين مونږ وایو ترغیب د قران ته عنوان بدای ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات امام طبری لیکي تفسیر ابن جریر ولقد انزلنا الیکم ایها الناس دلالات وعلامات مبینات یقینا نازل کړی دی مونږ تاسو ته یا خلکو دلالات و علامات خکارم طبری یقول مفصلات الحق من الباطل څنګه مبین دی تفصیلی دی تفصیل حق تفصیل سره خکار کوي د باطل نام حق جدا کوي د باطل نه خکاره جدا کوي امام بیزاوی آیات مبینات معنی دا یعنی الآیات التي آیاتنا احکام مراد دی بینت فی هذه السوره چې دې صورت کې داغي بیان او تبیین شو دې صورت کې داغي بیان او تبیین شو دلته کې واوضحت فيها الاحکام والحدود دې صورت کې داغي احکام او حدود احکام آیات مراد دی ان احکام مراد دی حدود مراد دی کوم چې دې صورت کې ښکار کړی شو آیات مبینات یو خدا د قران انزال داسې شوی دی آیات مبینات دویم مثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا نو حالات مثل په معنا د مثال سوک اخلي دلته کې او سوک په معنا د حالات واخلي ومثلا نو حالات مون نازل کړی دي من الذين دا هغه کسانو نام خلوا من قبلكم جستاسو نه مخکې تیر شوی دي امام طبری من قبلکم من الامم تاسو نه مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي موږ داغي تاریخ تاسو ته نازل کړی دی سمرقندی لیکي ومثلا من الذين خلوا من قبلكم معنا بسی هغه فيه خبر من قبلكم من الامم الماضيه په دې قران کې خبر دی داغي گذشته خلکو تاسو ته الله وي ابن جوزی وی ومثلا هغه شبهن هغه مثل په معنا د شبه اغسته شي یو شانوالی شبهن من حالهم بحالکم ایها المکذبون موږ د هغه چا حالات ذکر کړی د قران کې چې تاسو حالات داغي غونته کې استاد غونته کافرو استاد غونته کافرو استاد غونته پلیتون موږ داغي حالات ذکر کړی دي چاغي سره مونږه سوکلو ناغوم تاسو سره کیږي ابن جوزی لګلی شبهن من حالهم بحالکم ایها المکذبون وهذا تخفيف لهم ان يلحقهم ما لحق المكذبين قبلهم دغه ير ورګي چې هغه خلکو څنګه کاته کول څنګه کارونه کول هغه سره ما بیا سوکل نتاسو ما غشان کارونه کوي نتاسو هم دغه انجامي امام رازی لګی دي کې دو توجیهات دی آیت کې یو دا دی انه تعالی یرید بالمثل ما ذکر فی التوراة والانجیل من اقامة الحدود فانزل فی القرآن مثله وهو قول الضحاك
چې مراد د الله د دینه دی هغه چې په تورات او انجیل کې کوم حدود بیان شوي دي، مثلا مراد هغه احکام دي او حدود مراد دي چې تورات او انجیل کې بیان شوي دي. نه الله قرآن کې مغشان نازل کړي دي، دا ضحاک به ویلي دي امام رازي لیکي. دویم قول هغه دی کوم چې مخکې ما ووی، کوم چې ابن جوزي لیکلو، سمرقندي لیکلو، دا د مقاتل دی نسبت کړي. مثلا هغه وی شبها من حالهم بحالکم فی تکذیب الرسل، دا هغه چا حالات میں بیان کړی دي چې تاسو غونته حالات یو، لکه هغې د پیغمبرانو تکذیب کو نه منو، پیغمبران نه منل، تاسو خپل پیغمبر نه منئ. نسمعنا شو یعنی بینا لکم ما احللنا بهم من العقاب لتمردهم علی الله تعالی، مونږ تاسو ته ښکاره کړي دي، واضح کړي دي مونږ تاسو دا عذابونه چې مونږ په دغې خلکو راوستي وو، ځکه چې هغې الله نه منو، تمرد یې کو، سرکشي یې کوله. نفجعلنا ذلک مثلا لکم، مونږ د هغې د حالات ستاسو دپاره عبرت جوړ کو، یو مثال جوړ کو دې دپاره لتعلموا انکم اذا شارکتموهم فی المعصیه، ځکه چې کله تاسو په ګناه کې یو شان یې د هغې سره مشارکت لرئ، نه تاسو به د هغې په شان د عذاب هم بیا مستحق یې، ځکه چې ګناه هم یو شان ده. خلک وایي که نه پلانکي حکیم نه لړ شه په دوایې به ښه شي د هغه، ځکه چې دی پې ښه شي و. ټیک دی که نه نه هغې خلکو چې په کومه ګناه په ټس کې دي که نه، د دې دواړو مرض خو یو دی که نه، نه الله وي دغه علاج دی. امام بیضاوي لیکي، تفسیر بیضاوي، ومثلا من امثال من قبلکم، هم دغه معنی کړی ده، هغه پکې یو اضافه کړی امام بیضاوي، اوی وقصة عجیبة مثل قصصهم، مونږه کیسه عجیبه بیان کړې ده په شان د هغې د بیاناتو. هغه قصه د عایشې رضی الله عنها ده، ځکه چې دا قصې په شان د یوسف د قصې ده او د مریم ده. مونږ تاسو داسې خبرې وکړې، تاریخ د عایشې بیبي هغه راغی سورة النور کې که نه، څنګه چې مریم پاکه وه، څنګه چې یوسف علیه السلام پاک و، دغه شانتې عایشه صدیقه هغه هم پاکه ده، هغې بد فعلي نه ده کړی، کوم الزام چې د منافقینو لګولې ده دروغ دي. قرآن کې یو دغه کمال دی چې الله وی تاریخ بیانوم. دریم وموعظة للمتقین، نصیحت دی د متقیانو دپاره، الله وی ما نازل کړی دی دا نصیحت دی د متقیانو دپاره. متقی څوک دی؟ امام طبري لیکي هغه څوک چې د الله نه یریږي، د هغه د عذاب نه یریږي، د هغه د عقاب نه یریږي، الله له سزا رانیږي. وموعظة للمتقین لمن اتق الله فخاف عقابه وخشی عذابه، دی به یریږي، دی به نصیحت اخلي. سمرقندي وی نصیحت ته د متقیانو لپاره څنګه دارنګ لیکي یا تعبیرو بما اصابهم، د لپاره چې دی عبرت واخلي د حالاتو نه چې کوم پای خلکو راغلي دي. پلان کو باندې کاڼو ورېدل، پلان کو په اور کې الله پاک هغه اوس وځولو، اور پې وورېدو، بچا چغو والی شو، بچا باندې اوبه رالې، دی به نصیحت اخلي. هلکه دا کار خو چې ته ممکن نشته که نه، دی به رامنې کېږي چې زموږ هم دغه انجامي، نصیحت به دی اخلي، متقي دی که نه، دی به هم ځان بچ کړي، بیا د هغې نه تقوا به کوي. امام رازي او امام بیضاوي لیکلي چې ګوره قرآن خو نصیحت د هر چا دپاره دی، هر چا دپاره نصیحت دی، لیکن په خصوصي طور باندې، په خصوصي توګه باندې الله متقین ولې ذکر کړل؟ ځکه چې هغې دې فایده اخلي. کم چې هدى للمتقین کې جواب دی، هغه جواب دلته هم دی. بیضاوي لیکلي و تخصیص المتقین لأنهم المنتفعون بها، متقین الله ځکه دلته ذکر کړل چې دې نه فایده اخلي. بعضې سړی قرآن اوري غوږ پې نه ګري، څه فایده ول نه ورکوي، کار دې اخلي نه، عقیده پې نه لري، هغه شان عمل نه کوي، دا خو هسې کدو دی. همیخې طبي موخه رباب وخه د هغې پیسو که ته ورته ډېر راګونه پکې ووایې چې دا پکې بلاس خان ټوډي دی، دا پلانکې راګ دی، هغه پې څه کوي؟ هغه نه پوهېږي، هغه په ټوډي موډي څه کوي؟ نه خو دا نه به میخه څاروی نه جوړوي، قرآن نه به فایده اخلي، نصیحت به اخلي، نه لې به متقي کېږي. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض الله نور د اسمانونو د ځمکې دی مثل نوره صفت دلیلونو د توحید داغه د مؤمنانو په زړونو کې کمشکات پشان د یو طاق دی فیها مصباح چې په هغې کې یو ډیوه وي المصباح وي دا ډیوه فی زجاجة په شیشه کې الزجاجة وي دا شیشه داسې کأنها کوکب دری گویا کې دا ستوری دی پړکېدونکې زلقېدونکې یوقد بلول شي دا ډیوه من شجرة مبارکة د برکت والا ونې نه زیتونة چې خونه دی زیتون دی داسې ونه ده لا شرقیة نوي خالص نور خواته ته ولا غربیة او نه خالص په سوري کې وي یکادو زیتها نږدې وي تیل د هغې ونې یضیو چې په خپله رڼا وکړي ولو لم تمسسه نار اگر که ونه رسي هغې ته اور نور علی نور رڼا ده د رڼا د پاسه یهد الله هدایت ورکی الله لنوره خپل توحید ته من یشاء چاته چې وغواړي ويضرب الله الامثال بیانی الله مثالونه د توحید للناس خلقو ته والله بكل شيء عليم د الله په هر څیز باندې پویا امام رازی لیکي دلته دوباره توحید شروع کی اور دو مثالونه به بیانې دو مثالونه یو فی بیان ان دلائل الایمان فی غایت الظهور د ایمان دلائل هغه بالکل ښکار دي هغه حد درجه ښکار دي ظاهر باهر دي هر څه نورانی دي تا د نخ کاری تا پسترګو پټې دي هر څه لکه د نور ښکار دي لکه نور انوار دی کنه دویم مثال به بده باندې بیانې امام رازی وی فی بیان ان ذیان الکفرة فی نهایت الظلمت والخفاء کم چې د کافرانو دینونه دیا خو تک تور دي پتیرو کې پراتی دي امام رازی لیکي نور تفاسیر چې کم ربطونه لیکي حضرت شیخ لیکي احسن الکلام کې چې کله ظلمات دفع کړی شو چې هغه اعمال قبیحه او اخلاق قبیحه په هغې باندې ردونه وکړی شو چې داسې پلیت کارونه مه کوئ هغه دروازې بندې کړې د هغې نو اوس نور طرف ته ترغیب ورکوي نور ته راشه رڼا ته راشه سړیا حضرت شیخ لیکي بل ربط لیکي چې کله د خبیثینو د اخلاقو نه منع وکړی شو ذکر د هغې وشو چې دا د پلیتو خویونه دي داسې مه کوئ په یو بل الزامات مه لګوئ پلیت کارونه مه کوئ پردي کورونو ته به تپوس مه ځئ نظر ښکته ساتئ د هغې تفصیل وشو نو اوس د طیبینو حال ذکر کوي حمید الدین لیکي فراحي صاحب مخکې هغه آیاتونه راځي چې د هغې حیثیت په دې صورت کې د آفتاب تابان غونته دی د روښان انور غونته دی د هغې پرتو د دې آیتونو سوري په ټولو آیتونو د صورت په ټولو اجزاو باندې غور پرېوځي په دې مخکې آیتونو کې دی کې ورپسې وروستو د ایمان او د کفر دواړو تمثیل ورکوي او دا یې ښکاره کړي دي په دې کې چې ایمان سره د انسان په ظاهر او باطن کې رڼا پیدا کیږي داسې رڼا پیدا کیږي چې دې سره انفرادي ژوند او اجتماعي ژوند هغه ټول روښانه شي د ایمان سره دا د ایمان فیضي دي او کفر چې کوم سړی کې د هغه انسان ظاهر او باطن په دواړو کې تیارو د هغه انفرادي ژوند او اجتماعي ژوند
الله هغه باندې هلاکت مسلط کړي. مقصد د دې مثالونو څه دی؟ هغه دا چې په ایمان والو باندې واضح کړي چې دې د خپل ژوندۍ هر اړخ د ایمان د نور نه منور کړي، د ایمان رڼا دې پیدا کړي د خپل ژوند په هر اړخ کې او په هر ګام کې. کافرانو ته دا ښکاره کوي که تاسو د کفر په تیرو کې ظلمات بعضها فوق بعض، په دې کې تاسو ځان ساتل غواړئ نه یې پکې د تباهۍ نه بغیر بل څه نشته. نه ایمان رڼا ته نه راځئ نه خپل انجام باندې سوچ وکړئ. په دې طریقه باندې به خبره ځي. جواهر القرآن کې لیکي شیخ القرآن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا باندې تهمت چې منافقین ولګو د هغې مقصد دا و چې دې سره به مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف شي. ولې په استاد له اعتراض وکړه وګونو لډک کنه دې به نه ځي هلته بیا پیغمبر ته بني کینی دې به یوازې شي مسله توحید دین اسلام نه به داخله ګوړي. نه چې کله تهمت سره متعلق احکام او اصلاح تطهیر معاشره قوانین بیان کړل، الله واپس دعوی توحید درجه اصل مسله دا ده. دا مسله یې رانه کې دا د یېرېدو خبره نه ده. ګوره نه دی راغلی. ښه عنوان د آیت بدایي څوک چې الله نه مني که نه، الله چې څوک نه مني که نه د هغه دپاره دا کائنات عالم ظلمات دی، د تیرو جهان د تخکاری به چې دې ځکه دی الله نه مني. او څوک چې الله مني دا هغه شپه هم لکه د ورځې روښانه دا دې آیتونو نه به روزي دننه د هرې ټوټې عنوان دی. دا د چولټ آیت نه دی. د مؤمن په زړه کې کم چې د ایمان نور دی که نه د هغې مثالونه به هم درته په دې کې پیش کړي. دا څنګه دی؟ څلورم باب د 47 آیته پورې به ځي. دعوه توحید به بیانېږي په دې آیت کې، او په دې آیت کې موحد داعی چې توحید ته دعوت ورکړي د هغې مثال به بیاني. اور پسې به اوصاف بیانېږي د اهل نور کم چې نورانی اخلاقو والے دي. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، دا د هغې حالات ذکر کوي. بشارت دی او پسې زیر یې ورته ورکوي. کم چې تیرو والا دي په کفر کې او په شرکیاتو کې پراته دي د هغې دوه مثالونه بیاني. بیا 15 آخري دلایل به بیاني او آخر کې به ترغیب ورکوي. تفسیر ته وګوره. الله نور السماوات والارض، الله نور د اسمانونو دی او د ځمکو دی. دې کې ګڼ تفاسیر کې علما امام طبری لیکي هادي من فی السماوات والارض، الله هدایت ورکون کې دی هغه چاته چې څوک په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې. دا خلک د هغه د نور په ذریعه باندې هغه چې کوم نور دی لا ورکړي د هغې نور په ذریعه باندې هدایت مومي. د هغه د هدایت په ذریعه باندې دي د تیارو نه وځي، د هغې نه بچ کېږي. امام بیضاوی لیکي نور النور فی الاصل کیفیت، نور په اصل کې یو کیفیت دی چې انسان په سترګو باندې ویني، د هغې ادراک په باصره باندې کېږي، په سترګو باندې کېږي اول، او د هغې په ذریعه باندې باندې انسان ته ټول څیزونه بیا روښانه شي. سائر المبصرات عبارت ګران دی خو تاسو ته اسانه پښتو کې وایم. دا انسان ته ښکاره شي. د دې اطلاق هم په الله هم نشو کولی مګر په تقدیر د مضاف. دا کم تفصیل چې ما وکړو چې نور دې په دغه معنا تدرکها الباصره اولا وبواسطتها سائر المبصرات، د دې اطلاق هم په الله نشو کولی. امام قرطبی لیکي نور په کلام د عرب کې النور فی کلام العرب الاضواء المدرکه بالبصر، هغه رڼا د وي زیات وي روښانتیا د وي چې په سترګو سره سړی د هغې ادراک کړي. مجازن د دې اطلاق د دې استعمال کېږي بعضې معانو کې. کلام له نور لکه دا خبرې د هغه روښانه دي، کتاب روښانه دا نه چې د هغې نه رڼاګانې خېږي بلب پکې لګېدلي. هلک یو خو روښانه سړی دی که نه، روښانه مخ واله دی که نه، په مخ کې
راډ ماډ لګېدلي خلک پوهېږي په هغې باندې که نه نو مجازي معنو کې هم راځي. امام قرطبي لیکي فیجوز ان یقال دا جایز دی چې داسې وویلی شي لله تعالی نور دا الله د پاره نور دی من جهت المدح د مدح لحاظ سره دغه مدح نورانی ده ځکه چې هغه څیزونه پیدا کړي دي نوري پیدا کړي ټول څیزونه هغه ښکاره کړي ظاهر کړي دي د هغه نه دې څیزونه ابتدا شوي ده د هغه نه دا صادر شوي دي او الله داسې رڼا نه ده مدرکه چې هغه ولیدی شي وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة هذا داسې نه دی جل وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا الله پورته دا غنا ظالمان وي. هشام جوالقي او داغه پارټنران مجسمه خلق مجسمه هغه خلق دي چې الله له جسم ګڼي وی هغه داسې ویلي دي هو نور لا کلنوار وجسم لا کلجسام هغه داسې نور دی د نورونو غونته نه دی هغه داسې جسم دی دغه د نورو اجسام غونته نه دی وی هغه داسې ویلي دي. امام قرطبي وهذا كله محال على الله تعالى دا ټول د الله باره کې دا ممکن نه دی داسې ویل جایز نه دي عقلا و نقلا عقلی طورم دا نه دی صحیح نقلی طورم نه دی صحیح دا نه دی صحیح د په کلام کې تناقض دی خو اوته بوته وي دی یو ځوی جسم دی بل ځوی نور دی دا دې دا څنګه خبره شو وي په دا باندې رد کړل دی بیا د دې تفصیل وی علم کلام کې دی المنقاید علم الکلام نبی صلی الله علیه وسلم تهجد له چپاسه زوم به چې اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض تاسو ته وګه نبی صلی الله علیه وسلم آیات خپل رب لیدل دي ناغه فرمایل رایت النور ما نور لیدل دي نور دا نه چې ما الله لیدل دي ما نور لیدل دي د دې آیت تفسیر کې امام قرطبی لیکي چې د علماو اختلاف سے صبری عبارت هم دی وګدوګ دا ان شاء الله به ما هغه وسو چې مان دادا دا الله په قدرت باندې داغه د قدرت پرانا باندې دار سره روحاني شوی دي او به قدرته انات اضواءها واستقامت امورها ټول معاملات صحیح شوی دي ټول سيزونه غوډري دي چې کم چې مصنوعات دي غرونه شو دریابونه شو دا کلام ذهن ته نږدې دی لکه چې څوک وی چې بادشاہ د دې ملک رڼا دا هر څه پاغه روان دي کنه نه دا نظام الله روان کړي گویا مدبر دی هغه دا برازي ان شاء الله نه دا مجازي مانو کې دی ښا دا لفظ چې کوم د بادشاہ د پر استعمال شو او په دغه معنی کې راځي ته استعمال کې د الله د پر مجازي معنی کې دی بیا قرطبي دا لیکي دی بیا مخ کې لیکي او هو فی صفت الله حقیقت محضه دا الله د پر دا صفت حقیقی دی حقیقی نور د الله حقیقی صفت دی قرطبي لیکي زکا چې الله غزات ابدع الموجودات دا سم سيزونه چې دا الله پیدا کړی دي عقل هغه پیدا کړی دی چې هغه نور دی او حاضر الار خودن کې دی عقل هغه رب دی دا غن علاوه بل رب نشته دا د قرطبي عبارات د ما مخ ذکر کړل امام طبری نه چې دا د خو وضاحت کړی دی اما چې کوم شروع کی معنی کوي چې الله هادي دی هدایت کون کې دے توفیق ور کون کې دے کله چې پیغمبر ته هادي وشي داغه معنی بیان کون کې دے هدایت توفیق ور کون کې نه توفیق الله ور کې الله په معنی دا توفیق ور کون کې او پیغمبر چې هادي دی هغه په معنی څه شي د بیان د هدایت دا نه چې توفیق ور کون کې او شرک شوی کنه الله نور السماوات ابن عباس نقل کی الله سبحانه هادي اهل السماوات والارض ابن عباس معنی کړ انس بن مالک نقل کې ان الہی یقول نوری هدایا زما هدایت هغه رڼا ده نور وی چې نا مان دا الله مدبر السماوات د نور مان دا چې الله نظام چلون کې د ځمکې اسمان د دې ستور نظام هغه چلی د دې نور دا نظام هغه چلی د سومه دا نظام الله چلی ابن عباس مجاهد دا مان کړ مدبر السماوات والارض ابی بن کعب نه مان نقل هغه نور مان دی دا الله نور السماوات والارض ضیاء السماوات والارض الله رڼا د زمکو اسمانونو دا هغه پیدا کړی دي دا نه چې هغه پکې دی ګوره هغه ولرنه شي یہ زمین جب نہ دیا سما جب نہ تا مگر تو ہی تو اللہ سوک دا سی ہوئی اور ربائی دا کنا
هغه صحیح خبره ده. جب زمین جب نتی یا اسما جب نتا. او دا رباعي دا مشهور پت علی خان دې په مخ کې وی کنه په ریډیو براته کنه ناغه رباعي خو ده خو هغه و چې جدر دیکھتا ہوں وہی تو ہی تو ہے کنه وحدت الوجود و وحدت الشهود والی ډول فلسفي غلطي دي. دغه معانی په دې کې ځان سره هغه نوٹ کا دغه معانی دی بګه سمرقندی لیکي معنا همانه دا الله منور السماوات والارض الله روخانه کون کې د اسمان نوزم کلام دا الله روخانه کړی. ابو العالیہ نے نقل کړی دی هغه وی چې معنا دا الله منور قلوب اهل السماوات وقلوب اهل الارض بالمعرفه والتوحید. الله دا اسمانونو والو زړه روحانه کړی دی او د ځمکو والو زړه روحانه کړی په معرفت سره په توحید سره. الله دې پرونو کې خپل پیژنګلو ولا چولې دا کم چې پدې کې اهل الایمان والدي ځمکا والے کې دا تفسیر هم کړی شوی چې الله روحانه کون کې د ځمکا اسمانونو هر چې اسمانونه دي نغه پستورو باندې پنور باندې روحانه کړی او پستورو شمس او قمر او کواکب باندې هر چې ځمکه دا الله روحانه کړی په انبیاء باندې په علماء باندې په نیکو بندگانو باندې. سمرقندی لیکلی دا مجاهد نه نقل کی تفسیر قرطبی چې مدبر الامور فی السماوات والارض کم چې توبری معنی کړی توبری کړی و کنه نقل کړی و مجاهد ابن عباس نه. الله نظام چلون کې د اسمانونو د ځمکو بل څو قیوم زمان نشته ګوره نظام الله چلی. ابی بن کعب حسن بصری ابو العالیہ وی چې مزین السماوات بالشمس والقمر والنجوم اسمانونه خسته کړی دي ډولې کړی دي اسمانونه پنور باندې پستور باندې او پسومه باندې ومزین الارض والله خسته کون کې دې زمکه لازم کې خسته کړی دا په انبیاء باندې په علماء باندې په مؤمنانو باندې. دا تفاسیر تلخیص مثل نوره کمشکات مثل نوره صفت دلیلونو توحید داغ حالت داغ د نور تو کوئی صفت دلیلونو د توحید داغ کمشکات پشان د یو تاخ دې. سمرقندی دا معنی کړي مثل نور المعرفت فی قلب المؤمن. سمرقندی دا معنی کړي حال داغه د معرفت داغه د پیژنګلو پسړه د مؤمن کې کمشکاتن پشان دی او تاخ دا معنی برازو دوستو هغه درازو کمشکات درازو مثل نوره تلخیص دلته ابن جوزی خکړه د نما غره اغست دي اگر چې توبری درې سلور مخاغه تفصیل کړي ډېر زیات اقوال دي پلان کې دا تفصیل سره تللی ابن جوزی دا غي تلخیص کړي سلور کړ خو کې نه مونږ اختصار سره وایو کټیم لنډي بیا رسینا ها چا تراجه دي زمير چا تراجه دي یو قول دا چې الله د زمير راجه دي نمانه ابن عباس وی چې بیا دای مسلو هدا هو فی قلب المؤمن دا آغه الله د هدایت مثال پر د مؤمن کې د پشان د تاکشي دي دا نه چې دا نور د مؤمن له تنه نه وته الله التناسته دا مطلب نه مړه داغه د هدایت حالت چې د مؤمن پسله کې دي چې الله یو مؤمن پسله کې توحید واچي ایمان واچي ای حالت څنګه دی هغه داسې بل معنا ابی بن کعب د ابن مسعود نا دا نقل کړي چې دا مؤمن ته ضمیر راځي دی حالت د مؤمن د نور مثل نور المؤمنین مؤمن دا سه روخانه دی لکه یو تاخ کې چې دیو پرتی یو بلیږي اگر ازیو پسې تا د په خوان باندې د پوه شي دا ډېر شاندار آیت ډېر زبردست دا مغز د موږ ورکو یو سورۃ نور ته لړو کنه نوم د دینه ماخوذ دی کنه چې یو سورۃ د نوم دینه تا په سوچو کو اخلاق نورانی کا دغه پلیته لريګه عقیده نورانی کا اصلا چې کله نوم صورت لکه خود لکی کی دغه د صورت ټاپی کی او پاغي باندې کم ګل کسان دي په دې کتابونو لیکلي شوی دي کار پدې شروع دي پښتو کې به ان شاء الله کوئی کچھ لیکلي دي. درم قول پدې کې دا ده کعب الحبار مشهور اسرائیلی عالم دی
چې دا ضمیر رسول الله سلام ته راجع دی. حالت د نور د محمد صلی الله علیه وسلم کمشکاتن پشان د تاخ دی. سلورم قول چې ابن جوزی لیکل دی په خپل تفسیر کې او تلخیصا د طبری نه نقل کړی دی چې سفیان ثوری انها ترجع الى القرآن، ضمیر قرآن ته راجع دی چې قرآن پشان د هغې داسې روښانه دی لکه پشان د مشکات، پشان د یو تاخ. کمشکاتن معنی بسی امام طبری لګلی کمشکاتن قال بعضهم بعضوی چې مشکات هغه تاخ دی چې په کمره کې وي، تاخچه پخوا به ډیوې دپاره یو تاخ جوړ شو چې د هغې څه منفذ ني. او دا هم لیکي علما چې دا مثال بیانی الله چې د محمد صلی الله علیه وسلم د زړه حال په دې کې ذکر کړ، د هغې مثال ذکر کړ. شمر قول نقل کړی چې ابن عباس راغی کعب الاحبار نه، هغه ته وی چې ووایه ما ته مثل نوره کمشکات څه معنی ده؟ هغه وی مشکات القوت، قوت نه قوت، دا الماره تاقچه نه. الله دا مثال له محمد صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. المشکات چې کوم دی پدې کې هغه تاقچه پرته ده، نو دا مصباح د هغه زړه دی او زړه د هغه په شیشه کې دی. زجاجه هغه صدر دی، سینه مراد ده. دې نه سيزونه نوٹ کړه، تفسیر څه دی کې حل کېږي اگر چې رستو بزم اغیلا خدا ما جامع روایت ما پدې نقل کړي، ما پدې روړ دي صدې کې حل کېږي، صبر رستم حل کېږي. ډېر زیات تفاسیر دي پدې باندې. شیخ عبدالعزیز دی کې شیخ عبدالقادر ورسالم لیکل او خصوصا پدې آیت باندې تفسیر سورۃ النور. بیا هغه سواتی صاحب دی هغه چاپ کړی و، ملایویږي نه. الزجاجه سینه دغه مراد ده. بیا زجاجه څنګه دا کانها کوكب دریون، دغه تشبیه د نبی سلام د سینې ور کړی دا کوكب دریون دستور پړه کېدون کې تا. نبیا مصباح ته قول راوستری دوباره ثم جعل مصباح الى قلبه يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه. ای حال ذکر کړي چنرا سی اغیتا رڼا انور د مشرق او انور د مغرب. یکاد زیتها یضیء، نزدې دا یکاد محمد صلی الله علیه وسلم یبین للناس، چغه بیانو کی اخکار کی خلقو ته اگر ک نبی سلام خلقو ته نوی چې نبی امام لکه څنګه دا تیل چې کم دی پخپل روخانه کیږي. دا هغه روایتو خپل ځای کې د خپل ټوټه واضح کوم با دا سه سرسری په نظم خو دغه وضاحتو نمازه کا سو کوئی مشکات نه هغه الفتیله مراد دی، هغه باتی چې کوم پرته یې پاږي کی اسو کو قوت البیت د کور تاخچه مراد ده. سینه د مؤمن مراد ده. اسو کې مصباح نه مراد قران دی، زجاجه نه مراد قلب دی. دا مې استاد ته وې دا غدان سره غزوینه یو لفظی معنی یو داغه نه مرادی معنی مراد کې فرق هی کنه. سمرقندی لیکي کمشکاتن فیها مصباح، پشان داغه تاخچه دا چپای کې مصباح سراج دیوا مترادف الفاظ دي. مصباح سراجن الفاظ حل شو کنه. المصباح فی زجاجه، المصباح دغه دیوا فی زجاجه پشیشه کی وی. زجاجه شیشه ته وی کنه. شیشه د یو آینه هغه مرآت ته، مرآت آینه چې خلک بګزان د خلکو د اینه وی، اج خلک بګزان د و شیشه آینه کې فرق دی کنه. شیشه کې پور را پورې ارزخ کوي هغه د زجاجه وی. څوک چې د شیشه کار کوي هغه بیا زجاجي. زجاج نه ده، زجاجه ده. زمونږ استاد عبدالمحسن الجمعه مصر عالم د ما استاد ده، ډېر عالم ده. مرآت میم ر الف بعد ما ده وړته او آینه وته وی کنه. آینه مرآت نه هغه زمونږ یو مرګرو نه هغه وقال الزجاج نه هغه ویلې څه به زجاج الزجاج زجاج ده چې کار د شیشې کې نه زجاج. علماء په خپل کار کو په دیني پیسې نه اغسته. زجاج د شیشې کار کو، جساس د چونې کار کو.
المصباح فی زجاجت وی دغا چراغ فی زجاجت پشیشہ کے طبری وی ان السراج الذی فی المشکات فی القندیل لکه لیمپ ته که نه شیشې ته نه توده پکې باتی بله ده شیشه ته نه توده لاټین غونته که نه لاټین نه شیشه هغه وروستو رووته اول خو دغه هنتې د خورو کټورې به و که نه او د شړشمو تیل به یې بلولو خورو تیل خو ډېر وروستو ایجاد دی که نه جازونه د خورو په تیلو ولوځي موږ په اول کې سبق و کیروسین آیل او دا مثال دی د قرآن طبري لیکي قرآن د مؤمن په زړه کې داسې دی د سینې روښانه کړي القرآن الذي فی قلب المؤمن الذي نار الله قرآن د مؤمن په زړه کې هغه چې الله روښانه کړی دی بل کړی دی د مؤمن زړه چې په سینه کې دی هغه دغه شان دی لکه د شیشې په شان پروت یې هلته کې چې شیشه کې نه رڼا یې ډېرې رڼا یې ډېرې اپړک وي که نه اچاپیره هوا نم بچي که نه المصباح فی زجاجه المصباح دلته کې وضاحت الله اوس د مصباح کوي المصباح فی زجاجه دا وصف ته صفت ته حالت د مصباح بیانی سمرقندی لیکي چې ایمان او معرفت د مؤمن په زړه کې داسې پروت لکه څنګه چې دغه دی دیوا بلیږي په شیشه کې والقلب فی الصدر سمرقندی لیکي زړه په سینه کې او صدر چې دی سینه چې دا فی الجسد دا په وجود کې دا د مؤمن مثال قندیل سره ورکړي ډیوی سره ورکړي د په علم باندې ځان ښایسته کړی دی او دهن تیل چې بیانې که نه تیل رستو بیانې روړي دا رفق نرمي ده په دې کې او ښایسته معامله دی کوي دا بد اخلاقه بد معاملې والا نه دی که دی دکاندار دی دی بد معاملې والا نه دی که دی استاد نه بد معاملې والا نه دی که شاګرد نه بدتمیزه نه دی بد معاملې والا نه دی په هر کیفیت کې دی حسن المعاملې والا دی او الفتیله دا د جبه ده دا چې په څه باندې دا اور بلیږي دا د جبه ده ډیوه ده که نه ځای روښانه کې یې وسوځي او کوم چې دا زجاجه ده د هغې دا خېټه ده که نه دا د مؤمن دا نار سره د هغې خېټې مثال اور سره ورکړی دی وشبه النار بالجوف فی زجاجه امام سمرقندی لیکي چې زجاجه ولې ذکر کړی ده ما خو ووایي چې رڼا ډېره کوي که نه لأنما فی الزجاجة یرا من خارجها ځکه شیشه کې چې څه دننه وي نه هغه د بار نه ښکاري مؤمن دوه مخي نه شل مخي نه یو ځای یو ځای بل ځای وي دغه شان د مؤمن په زړه کې چې څه وي نه به بار ښکاري دا به دغه په اعضاو کې ښکاري په زړه کې اخلاص دی په لاسونو کې به اخلاص ښکاري دا نه چې په زړه کې د کنځل پراته دي بل ته په خولو کا ګند مه رابیوه ګند باندې خلک خورېږي نه شیشه چې کوم دا چې لږ غونته کې تاس یا مصیبت په دې راشي دا ماتېږي نه د مؤمن زړه چې لږ غونته فساد ورننه وځي لږ غونته کې آفت ورته ورننه وځي دی کې فساد راځي الزجاجة کأنها کوکب دری اوس حالت ته شیشې بیانې اول تا ته د مصباح حالت ذکر کړه تا ته اوس وي شیشه څنګه شیشه ده الزجاجة دا شیشه داسې شیشه ده دا لوګونه توره کړې کأنها کوکب دری گویا کې دا ستوره دی پړکېدونکې ستوره دی خو ډېر لرې نه دی چې پړکې په کلونو پس راځي نه دورې دی پړکېږي طبری لیکي ثم مثل الصدر في خلوصه من الكفر بالله والشك فيه بیا حال د رسنی بیانی دغه اخلاص بیانی د کفر نه بالکل پاک ده په الله دې کفر نه کې د الله بارکه شک نشته د سینا په قران باندې روخانه پړ کوي دغه پایتونه باندې روخانه ده د الله په نصیحتونو په مواعظ باندې روخانه لکه د ستوري په هان پړ کیږي دا د شیشې صفت ته ها سمرقندی لیکي صفا شیشه د صفا د زړه لکه صفا شیشه پروت دی دری دا د در نه دی لکه ډېر صفا ډېر حسن لکه ملغلره چې کوي ملغلره پړه کوي که نه د داسې تور پامن نه قرطبي لیکي ضحاک وایي چې الکوکب الدری هو الزهرا ستورې زهرا یادي یا دا ګل یادي
یوقد من شجرة مبارکة زیتونة یوقد بلول شي دغه ډیوا دغه مصباح او دغه سراج بلول شي من شجرة داغه وننا مبارکة چ برکتی دا زیتونة د زیتون وندا طبری المصباح من دهن شجرة مبارکه مصباح چې دا پدې کې تیل د شړشم تیل ندی دا د خورو تیل ندی بلکې دا د برکتی ونی دی چې هغه زیتون ونه دا سمرقندی وی السراج دیوه چې کوم د مخې مصباح دی دا بلول شي پتیلو برکتی باندې چې هغه زیتون ونه دا ابن جوزی یوقد من شجرة من زیت شجرة د تیلو داغه ونه نه دلته حذف د مضاف ته هغه روستو په خپل یکادو زیتو هانه پته لګي کنه چې نږدې وي چې داغه تیل په خپل روخانه شي نو تیل دساو تیل دونه کنه طبری وی چې ګوره مراد د دین څه دی یوقد من شجرة مبارکه دا معنی دا چې دا قرآن د الله طرف نه دا داغه کلام دی فجعل مثله ومثل كونه من عنده دا داغه مثال ذکر کړي څنګه پشان دا غډی وی دی چې هغه د برکتی ونه نه بلیږي برکتی ونه نه مومن پسله کې قرآن دی دا چرته نه راغلی التنه دا بلیږي پد کې دا التنه د پسله کې کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اقبال جی وینه پویو کنه پدې پویو شان نور شاه کشمیری صاحب سره ودای خلکو سره دا ملاقاتونه وکیدل کنه مبارکتن زیتونتن اغونا برکتی دا زیتونتن د زیتونونه د دې برکت په څو طریقو سره دی یو قرآن دې ته برکتی ونه ویل زیتونونه ته قرآن په خپل برکت نه کوونه ویل کنه پدې کې دا داسې برکتی دا چې پدې کې تیلم دی پدې کې خشاک هم دی پدې ونه کې تیلم پکې دی خشاک هم دی پکې د دې په ایره باندې خلک ریخم وینځي و یغسل برمات ال ابریسم سمرقندی او د دې تیل ډېر په اسانه سره حاصلېږي د دې پانی چې کم دي کنه هغه تنه د سنه تر خپل په ټوله پټ کړی وي ما خو نه لیدي سمرقندی لیکلي هغه داسې خاص قسم په دي نور ونه ولې ذکر نه کړي زیتون ذکر کو د زیتون تیل هغه ډېر صفائی رڼا ډېر کوي نور ذکر نه کړو نور پرسه ذکر نه کو نور ذکر نه کو هغه څه تیل به سړیا تیل خو اصل د زیتون تیل دی دغه خوبه هغه قرطبی بیا لیکلی چې دې برکت دا دی چې دې سانګي د سنه طرفو پورې پانو کې پټي توري کو من اسفلها الى اعلاها ابن عباس وی زیتون کې ډېرې فائدې دي د دې تیل بلولی شي خوراک هم دې پخکړم دې دباغت هم پدې باندې کیږي دې تیلو باندې سرمن له دباغت ورګي خولې بونګي ته چې مال ګومګه شړموي نه ختمي خشاک هم خلق بلی پدې باندې اورته اصلي د دې ایرم وی بیکار نزي هغه باندې دا ریخم دی وینځي کنه او دا هغه اول ونه دا قرطبی وی چې الله پزما کبان راخي اټو کول دا هغه اول ونه دا دوباره بیا لیکي چې طوفان نه پس اول راختل دا انبیاء په منازل کو په کورونو کې په زینو کې کم نه چې الله انبیاء لګري دي ال تک دا ونه ډیر راخي چې ارض مقدسه کې دا ونه دا او یا انبیاء دې ته برکت دعا کړي ابراهیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اغیو اللہم بارک فی زیت و زیتون قرطبی لکلی دی چې اللہ پاک برکت واچے پا زیت و پا زیتون کے نوز والتین والزیتون مانے بدان پوئے کے نو دا آغا زی کو جکم دے کہ نوح علیہ السلام جمعاتو خواہ والتین والزیتون سوک عیسیٰ علیہ السلام یو کی یو تفسیر دے یو کی یو تفصیل لے بل کے بل یو دا یو دے بل دا بل لا شرقیت ولا غربیہ اغا ونا دا سی ونا دا لا شرقیت اغا مشرقی طرف کے ندا ولا غربیت نہ مشرقی طرف کے دا مغربی طرف کے دا نہ مشرق کے دا نہ مغرب کے دا یعنی پدیمینس کے دا پدیمینس کے دا کنا طبری ہوئی مشرقی طرف کے ندا سے چاگیتا بالکل انور نرسی چکر انور ڈوب شیم
بلکې د نور عیسی د نور د خپل عیسی اصلي کوي چې نور روخیږي تاسو چې دا مشرقي طرف کې وي بالکل غربي طرف کې هم نه ده هغه طرف ته نه ده چې ماښام کو ته لږ لږ نور ملو شي بلکې دا شرقي هم ده او غربي هم ده چې نور راخیږي په دې لګي چې کوزیږي نو په دې باندې لګي نه چې دا پکېږي نه د دې تیل بیا مزیداري تیل پکې زیاتي ښه تیل پکې زیاتي هیڅ یو غرو هیڅ یو وادي دا د انور نه پټي کریم وي دا نه پټي دا داسې ونه ده دلته مثال بیانې دا نه چې کم ځای زیتونې نه هلته بغور نه دا مطلب نه دی چې کم ونې مثال بیانېږي د دې تیل داسې ښایسته دي په دې وجه ښایسته دي وي چې هغه ونه نه مشرقي ده او نه مغربي طرف کې ده لا شرقیت ولا غربیہ نوری سیزم نه چې بالکل مشرقي طرف کې ده یا بالکل مغربي طرف کې ده چې نور پیړو لګي نه دا ونو په مینس کې ده نه داسې مؤمن وي صلاح په مینس کې پاتې کېږي استقامت سره دی جون تیری دا نه چې په جوش کې راغی بس یو ورځې مونځونه وکړو درس یې وکړو زړه کې تقوا بس یو لحظې لرایله نه نه دا استقامت والا دی دیکھ لګ ټینګ دی څوک پکې وي چې ګوره دا ونه د دنیا ونه نه ده دا خو د آخرت ونه ده یعنې د جنت والا ونه مراد ده وي حسن بصري پکې دی خواته دی امام سمرقندی لیکي چې دا شجره مبارکه الله پاک وصف بیاني زیتونة لا شرقیة ولا غربیة دا معنی کوي چې دا نه مشرقی طرف کې دا نه مغربي طرف کې بلکې په یو مطمئن او مزیدار ځای کې دا نور په سارم لګي نور په غرما ماخام مازیګر کې لګي نزغه شان حال د مؤمن دی کلمه د اخلاص د پرله کې کله کې لګه څنګه د غونه کله کوي د مشبه هم نه دی معطلم نه دی قدریم نه دی او جبریم نه دی بلکې د حالت استقامت کې دی سمرقندی وی فلا يكون مشبها ولا معطلا ولا قدريا ولا جبريا دا فرقی دی اهل سنت والجماعت نه بهر ولكنه على الاستقامه استقامت باندې ابن جوزی لیکي چې دا د ونو په مینس کې دا یو قول پدې کې دا دی مزیدار دا تکشنه دا خپل مزیدار دا نور ډېر تیزواله او د وینرسي ابی بن کعب سعید ابن جبیر ابن عباس نقل کی بل دا په صحرا کې دا په دې باندې د غرو د سسیز سوري نشته دي سسیزي پټینا تیل ډېر زیات ور کوي زجاج کرما ابن عباس مجاهد دا د شجر د آخرت د جنت ونه دا د دنیا ونه نه دا حسن بصری وی نه دا ونه چې کوم دا د باغ کناره کې نه دا دغه د باغ په غاړه چې کې میونی دا غي میوه خولي ني کم ورکی لګي ورکی او نه غربي جانب کې دا بلکې بالکل د باغ په مینس کې ده ها نه کې مې چې سیړونو ته ونی کنه مشرقي یا مغربي طرف دی دا همیشه تیر نور په دې باندې لګي او د هوا په ضد کې هوا ګيري کړي نه په دې وجه باندې دا پورا میوه نه ورکی کې مې چې د باغ په مینس کې کنه نه خپل میوه ورکی نه په دې وجه باندې دا قید ولګو چې لا شرقیه ولا غربیه دا ډېر سمربار یو ډېر شاداب وي داسې ونه هر وخت تازه ښه یکادو زیتها یودیو یکادو نزدې وي زیتها تیل د دې ونې اوس ته دغې ونې خبره کېږي ښه تاسو سټیپ په سټیپ باندې هر جمله کې د مخکې دپاره مثال دی هر جمله د مخکې دپاره وضاحت کوي ښه تاسو ته وایم چې دا د مصباح حال شو دا د زجاجې حال شو دا اوس دغې تیلو حال ذکر کوي یکادو نزدې وي زیتها تیل د دې ونې یودیو چې په خپله روښانه شي طبري معنی کې یکادو نزدې وي زیتها هذه الزیتونه چې تیل د دې زیتون د ونې یودیو په خپله روښانه شي من صفایه د ډېر صفاوایي د وجې د ډېر روښانوایي د وجې د ښایسته روښانوایي د وجې په خپله یو بړک وي د تیلي ورته اجت رانه شي اډو ولو لم تمسسه نارون اگر که دې ته اور ونه رسي چې اور ورته ونه رسي په خپله به بړک وي ٹھیک شو خو چې کله ورته اور رسي نو بیا به څه حالي
طبری وی فکیف اذا مسته النار، نه د دې حالت بسی چې کله ورته اور ورسي. ابن جوزی لیکي نږدې وي دا د خپل صفاوالي د وجې چې د اور د اوړو نه مخکې دا روښانه شي. قرطبي وي دا مبالغه کې الله مبالغه ده په حسن د دې په حسن کې د تیلو په ښایستهوالي کې د په صفاوالي کې داسې صفا دي او داسې بهترین دي، جید تیل دي، جید بهترین صفا فلټر شوی تیل دي، زبردست تیل دي. دا وي د دې نه مراد سری طبري وي دا الله غ دلایل دي چې کوم الله ذکر کړی دي خپل مخلوقاتو ته نږدې وي چې هغه د خپل بیان او د رڼا د وجې د روښانتیا د وجې په خپل رڼا شي، د وضاحت او د بیان د وجې روښانه شي. هغه چا چې هغه په دې کې فکر وکړي، په دې کې سوچ وکړي، یا دې نه مخ واړي. ولو لم تمسس نار بمانه دی اگر که د هغې اضافي بیان او د هغې نور وضاحت ونه شي، هغه دلایل داسې مضبوط دي چې هغه په خپله بلیږي. اگر که د هغې نور تفسیر ونه شي، که الله نور قرآن په هغې پسې رانولي، توحید باندې متنبه نه کړي، نو څنګه به وي حال ځان نبههم به چې کله الله دې په دې قرآن باندې خبر کړي او دې له تذکیر په خپلو آیاتو ورکړي، هغسې به بیا څنګه وي. اول خدا سے بغیر د قرآن نه مروخان جو قرآن په الله رولیږي چې زه یو یم ما سره شرک مه کوه، لم یلد ولم یولد یم، بیا به څنګه وي. نو دې کې د الله طرف نه هغه بیان او نور علی البیان د هغې ذکر دی. یکادو زیتها یضیء ولم تمسسه نار، سمرقندی تفسیر کوي ان الزیت فی الزجاجه، دغه تیل چې کوم دا په شیشه کې دی، یکادو ان یضیء نږدې وي چې دا په خپل روښانه شي. شیشه کې تیل دی، سوچ کوه هغه تیل تاسو ووایي ما ته تاسو د شړشم ونه وي نور برسو نه دي بلکې د زیتون دي، په خپله هغه به روښانه شي. اگر که هغه بل نه کړی شي نو دغه شان مؤمن الله پیژني، د هغه نه یېرېږي، د هغه خبره مني. اگر که هغه د څوک نصیحت نه کړي، څوک ورته حکم نه کړي، څوک یې منع کوي نه، خو هغه الله پیژني. یا داسې نور علی نور، نور نور وی رڼا وي د پهه د بل نور. طبري وي النار علی هذا الزیت، اور په دې تیلو باندې الذي کاد یضیء، هغه چې نږدې چې دا به روښانه کړي. اگر که ته اور ونه رسي، هغه نور علی نور دا معنی ده. ابن جوزی وی ابو سلیمان د مشقی نقل کی نور النار، نور دې رڼا ده د دغې اور، و نور الزیت او بل رڼا ده دغې تیلو ده، و نور الزجاجه او بل نور دې دغې شیشې. نور علی نور دا معنی ده، لفظي معنی دغه ده. مراد سره له وروسته راځو. یو په خپله د اور رڼا ده، بل د تیل ښکلې مایدار پړک وښونکي دي، شیشه پړک وایي. سمرقندي وي الزجاجة نور، هغه دا الټه کړی دی که نه، شیشه هم روښانه ده، پړک وي ښکلې. دغه سراج او ډیوه چې پرته ده هغه هم رڼا ده، تیل هم رڼا والی دي. دغه شان مؤمن او د اعتقاد د مؤمن عقیده هغه رڼا والی ده، د وینا رڼا والی ده، د کارونه نوراني دي، کارونه رڼا والی دي. د په افعالو کې نور دی، د په وینا کې نور دی، د عقیده روښانه ده. ابو العالیه وی دا مؤمن چې د 5 انوارو کې اوړي روړي، 5 انوارو کې دی وخت تیری، فهو يتقلب في 5 من الانوار فكلامه نور وعمله نور ومخرجه نور. دی چې وزي په نور کې وزي، مدخل د نور د نورانی دی، د آخرت ته چې تک دی قیامت پر ورځ هغه نور ته دی، نور ته به دی ځي. تیارې خو جهنم کې دي که نه. امام طبري وی وهو عندي كما ذكرت مثل القرآن، ويعني بقوله نور على نور، هذا القرآن نور من عند الله. نور على نور وی معنی دا چې دا قرآن دا نور دی د الله طرف نه، الله مخلوق لرا لېږلی چې دی په دې باندې نور حاصل کړي، ځان پرې روښانه کړي. علی نور به معنی نور قرآن شو، الله را لېږلی دی دا نور. علی نور معنی به وي چې الله د دلایلو سره لېږلی دی، په هغې کې بیان کړی دی، مضبوط دي. په دې کې الله په خپل وحدانیت باندې د دې په حقیقت باندې الله دلایل لېږلي دي. نه دغه شان دا قرآن د الله طرف نه بیان دی او نور دی، د بیان د پاسه الله نور رڼا پې ورچولې ده. امام قرطبي لیکي
ای اجتماع فی المشکات ضوء المصباح دی په لګروستو نه راغلی اجتماع جمع شوی دا په دغه تاخچه کې رڼا د ډیوې په دغه تاخ کې د ډیوې رڼا ده الا ضوء الزجاجه سره د شیشې هغه پړک دی او د ډیوې پړک دی او د تیلو پړک دی نه دغه نور شو د نور د پاسه یو پړک د پاسه بل پړک رڼا که نه رڼا د پاسه بل رڼا دا بالکل فصارت کا انور ما یکون دا انور شو نور انور ډېر روښانه کنه نه دغه شان د الله دلایل واضح دي یو دلیل د پاسه د بل دلیل یو برهان د پاسه د بل برهان یو تنبیه د پاسه د بل تنبیه الله سړی وخ کړي دغه شان الله رسولان را لېږلي مسلسل نور رڼا یې بل کړو کتابونه را لېږلي دي او نصیحتونه بیا کړي دي قرآن کې بیا توحید راوړی دی نور د پاسه نور د پاسه نور چا کې چې عقل هغه په دې نه عبرت اخلي قرطبي لیکي فكذلك براهين الله تعالى واضحة وهي برهان بعد برهان وتنبيه بعد تنبيه كإرساله الرسل وإنزاله الكتب ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل معتبر يهدي الله لنوره من يشاء يهدي توفيق ورکی الله د دې نور اتباع تا چاته چې وغواړي توبري دا معنی کړي يوفق الله لاتباع نوره توفیق ورکی الله د دې نور اتباع د قرآن اتباع لا چاته چې وغواړي د خپل بندگانو نام څوک بګانو ته ډمتو بو تناستي غیله به ترویج ورګي قرآن په بدلږي د قبر تصویر او دغه سيزونه په بدلږي بیان مطلب کزه د ازوان یم توفیق ورکی الله چاته چې وغواړي د خپل بندگانو نه د نور د اتباع توبري دا معنی کړي او هو هذا القرآن من يشاء من عباده سمرقندی وی الله توفیق ورکی چاته چې وغواړي د هدایت دا الله پاک قرطبی لیکي چې الله د دې مثال سمجھ ورکی چاته چې وغواړي ثم ذکر تعالی هداه نوره من شاء نور ته د هدایت الله پچاچو وړي الله کوي د دې ذکر کوي وذکر تفضله للعباد فی ضرب الامثال او الله خپل فضل ذکر کوي په بندگانو باندې چې دې مثالونه بیانوم دې د باجی د عبرت حاصل شي او دې ایمان تر دې نظر او فکر ورسي نور نه مراد قرآن دی نور نه مراد ایمان دی نور نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دغه بیانات دي څلور اقوال دی پکې نور نه مراد دین اسلام دی ابن جوزی ټول اقوال لیکلي د دې آیتونو نور توجیهات هم دي نور توجیهات دي هغه تفسیر سمرقندی ټول لیکلي ډېر تفصیل سره زه په مختصر رڼا جوړم موږ سره 10 منټه دی اذان ده کنه چې دینه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته نور ویری دي داغه د نور مثال هغه د پلار پشا کېو پشان داغه تاکچه چې په تور کور کې پروتي کور پاغه روحاني شي دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قندیل پشانته دی ډی وی پشانته د پلار پشا کې کله چې را پیدا شنه دنیا په روحاني شو هغه د برکتی ونه نه هغه بلې د یعنی د نور د ابراهیم علیه السلام نه هغه روحانه شو هغه شرقي او غربي نه ابراهیم علیه السلام نه يهودي او نه نصراني بلکې حنیف مسلمو شرقي او غربي نه د محمد صلی الله علیه وسلم نه مشرق نه مغرب دی بلکې د عربو دی نږدې وی چې د تیل په خپل بیل شي ناغوي دغه په اطاعت سره به خلک روحانه کیږي اگر کدا نور انبیا نه وي لیکن دغه په نور باندې به روحانه کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نور او دغه ویناګان نور سوچ په دې عمل کې نه به نورانی نه الله رسید خپل نور د چا چوغواړي ورکی الله نبوت چا چوغواړي او دا توجیه ته اختصار سره وایم تفصیل گنجائش نشته بل توجیه هغه دا الله نور د اسماون د زمکو الله قرآن نازلون کې دی هغه په دې قرآن باندې زمکه اسمان روخانه کړی دي د قرآن درنا مثال د مؤمن پر لکه د تاخچې دی اورګه قرآن پروت دی یو قدم من شجره قرآن نازلیږي د الله طرف نه هغه برکتونو والي الله دا قرآن نه شرکی جبه واده نه غربي جبه واده نه سوریانه کې نه عبرانه کې دی بلکې دا په عربي مبین کې دی یکادو زیتها یذیو نو قرآن چې کوم دی د الفاظ روخانه دي الفاظ مهذب دي اگر کسو کې په معنا نه پويږي نه الله توفیق ورکړي دی قرآن پوي دا الله توفیق ورکړي چاله چې وغوړي په دې قرآن باندې الله عزتمن کوي چاله چې وغوړي
نور تفصیل هم پکې دی گنجائش موږ سره نشته اخلاص د پزړه کې پروت دی هغې باندې کلام شته دی تفصیلی خبرې دي پکې شجرې نه مراد شجره د وحی ده بهر کیف بیا په خیر کټې بیا په رڼا واجو ويضرب الله الامثال للناس بیان الله مثالونه د خلکو لپاره ويمثل الله الامثال والاشباح للناس تبریوی الله بیانې مثالونه او اشباح نظائر د خلکو لپاره لکه څنګه چې دیته په دې قران کې د مؤمن د زړه حالت ذکر کو دغه تشبیه مصباح سره ورکړو چې پتاخ کې پراته ده څنګه چې دلته کړو سمرقندی والله خلکو ته بیانونه د اوسیز مثالونه بیانې د لپاره جديده سيزونه ښکار شي لکه شیشه کې سړی ځان ته وګوري هغه ته ښکار شي نو قران کې شیشه د برزخ ښکار کیږي دا ذکر کوي چې د خلکو فهم ته خبرې نږدې شي د ځکه لار دي ته اواري والله بكل شيء عليم الله پر سیز باندې پوهه دی الله په مثالونو بیانولو پوهیږي الله پوهیږي څوک چې هدایت مونږ کې د څوک گمراه کېدونکو کې طبري او قرطبي الله پوهیږي مثال په بیان سمرقندی الله په نور سيزونو پوهیږي مثالونه علاوه وغيرها من الاشياء كلها دا بل آیت هم تیار دی او گنجائش نشته دغه تاخچه په هغه کورونو کې ده فی بیوتن په هغه کورونو کې ده دا ټچ دی سره او رجال اغم دې سره ټچ دی دا ذکرونه او دا تاخچه کم ځای کې دا سوق دا رجال لا تلهیهم دا متصل له وخت نشته 15 منټ دی په دې کې دا نه کور کیږي رستو نو ګوره اله لفظي معنی په کې وشي ولقد انزلنا الیکم یقینا من نازل کړی دي تاسو ته آیات مبینات احکام وضاحت کوونکی آیات په معنی د احکام دي مثلا نو حالات مونږ تاسو نازل کړی دي من الذين دا کسانو خلا من قبلکم چې تیر شوي تاسو نه مخکې وموعظه نازل کړی دي مونږ نصیحت للمتقین متقینو لپاره الله نور السماوات والارض والله نور د اسمانونو د ځمکې دی الله مدبر د اسمانونو د ځمکې دی الله روخانه کوونکی د اسمانونو ځمکې لا مثل نوره صفت د دلیلونو د توحید دغه کمشکات په شان دی او تاخیر مؤمن پسړه کې فیا مصباح او جباغي کې یو دیو وی المصباح ودا دیوا فی زجاجا پچیشه کې الزجاجا ودا شیشه داسې کنه کوكب دریون گویا کې دا ستوري دی پړکی دونکې یو قدو بلول شدا دیوا من شجرت مبارکه د برکت ولهن زیتونه چې زیتون د خونه دی لا شرقیه نوی خالص نور خاطتا ولا غربیه نوی خالص بصوري کې یکاد زیتها نزدې وی تیل دغه ون یو دوی او چې خپل رڼاو کې خپل روخانه شي ولو لم تمسس هنار اگر کو نر سی هغه ته وردا ز خپل بلیږي چې ورو تورې څنګه بلیږي نور علی نور رڼا د پاسه یهد الله هدایت ورکی الله لنور خپل توحید تم یشاء او چاته چوغړي ويضرب الله الامثال بیان الله مثال توحید للناس خلقو دا والله بكل شيء علیم دی الله پارسز باندې علیم پویا سبحانك الله